بسم الله الرحمن الرحيم. باب القران. قران لغت کی مصدر دے. قرنت هذا بمعنى جماعتون ماخوذ دے. قرنتو معنى جماعتو. او اصطلاحی تعریف الجمع بين احرام العمرة والحج وافعالهما في سفر واحد. د حج او د عمرې د احرام جمع کول او د غیر افعال جمع کول په یو سفر کې. اصل کې څوک چې احرام تړي محرمون دا اربعه انواع څلور قسمه معنی دي. یو مفرد بالحج دی، د میقات نه یا د میقات نه مخکې په اشهر الحج کې یا د غینه مخکې صرف د حج احرام وتړي. صرف د حج احرام وتړي معنا نیت د حج وکي او تلبیه وي. خلی باندې وي او کوي نه وي، بس به افعال د حج ادا کی تیر شو. دغه ارکان به کې دو دي، یو وقوف بعرفه دی او یو طواف زیارت دی، او څوک احرام هم رکن دی او څوک احرام ولا شرط دی ادا. دویم نمبر مفرد بالعمره دی، چې صرف عمره کوي میقات نه یا د میقات نه مخکې اشهر الحج کې یا د غینه مخکې د عمره احرام وتړي معنا بجب باندې نیت د عمره وکي او تلبیه وي په جب باندې عمره یاد کی انا به د غیر بارا د اشهر الحج نه مخکې یا باغی کې اشهر الحج کې طواف وکي، دا غینه مخکې طواف وکي یا اشهر الحج کې طواف وکي، خو ورپسې بدې کال حج ونه کی. ځکه که بدې کال حج وکي به خو متمتی یا قرین جوړیږي. تاسو رسې کنه که بدې کال حج وکي خو د عمرې د ادایګۍ نه بس المام صحیح وکي، المام صحیح را روان دی، عمره ادا کی او ځان حلال کی او به کور ترال شي او به سفر وکي واپس راشي. په دې کال حج وکي نو دلته منس کې المام صحیح رااله، یعنی ځانم حلال کو کور تم لاړې، اوس که واپس راشي حج لا نبه هم هغه عمره ده او دا حج افراد دی. تمتو نشوله هم منس کې المام صحیح رااله دا بوایو ان شاء الله. افعال د دې سلور دی، احرام دی، طواف دی، سعی دی، حلق دی. احرامی شرط ادا دی او حلق چې دی دا شرط د خروج دی او دو ارکان دی طواف او سعی. دریم نمبر قارن چې هغه د حج او د عمرې حج او عمره دواړه په احرام کې د میقات نه یا د میقات د مخ کې اشهر الحج کې او کدا غینه مخ کې جمع کې نیت د دواړو وکي متصلا یو کیم سیدا عمرم کوم حجم کوم او نیت کې یو مخ کې ورستو کیم سیدا او کده یو کې چې یو د عمرې نیت وکي او بیرستو میقات نه مخ کې قران مو کې د میقات نه بسم د قران وکي خلا د عمرې د باره اکثر چکرې د عمرې د باره په تواب کې اکثر چکرې نه وهلي د سره لا ورای دواړه نیت کې جمع کړم قارین دي. یا عمرې نیت وکړلو میقات نه مخ کې ارستو به د حج نیت مو کوم قارین دي په یو ظلمانی یو احرام کې دواړه یادو مکه او یا د عمرې د باره تواب شروع کړي یو دوا درې چکرې والی دي به د حج نیت مو کو په دغه احرام باندې به مقارن دي. هغه د عمرې د تواب څلور چکرې والی او به وی چې زه د قران د بارنیت کوم به نشي کوله. څلورم نمبر متمتع دی، هغه احرام د عمرې وتلی د میقات نه یا د میقات نه مخکې د حج په میاشت کې یا د غینه مخکې به اشهر الحج کې عمره وکي او که اشهر الحج کې پوره ونه کی نو کم از کم د تواب اکثر چکرې چې د اشهر الحج کې وشي معنی درې چکرې د اختر پشپوالی او به غلې شوی سبا چې کله اختر شي
اختر شپه هم د اشهر الحج شروع شوی دا کنه شوال د مازیګر نمخ کې مطلب سباله چې اختر نمازیګر نمخ کې درې چکرې والی به بیازان وشي بس غلې کینی واخا منځو کې دغه نه پس بقیه څلور چکرې وای نه څلور چکرې په اشهر الحج کې رالی اکثر نو اوس کې بده کال مانی عمره پوره شول او به حج وکړو بس دا هم متمتی حسابيږي ښا په شرط ولدا دي چې مینس کې علم صحیح نه کړي سمانه حج عمره ادا کړله او به کور تلاړ او به ځان حلال کو به کور تلاړ او دوباره رااله نو استم متمتی نه دي برحال ارشاد الساری کې د قران د بارا شرایط ذکر شوی څلور پنځه تاسو به کتلی می عثمانیه فتاوا کې معلم الحجاج کې دي هغه کې اول شرط دی چې عمره به ټول بټوله اشهر الحج کې کړي یا د عمره کم اکثر طوافونه دي د عمره د طواف کم اکثر چکرې دي یعنی څلور د اشهر الحج کې وشي نو عمره د اشهر الحج نه مخ کې یا څلور چکرې اشهر الحج نه مخ کې او بقیه چکرې اشهر الحج کې وکي او به بدغه حرام باندې حج کوي نو قارین نه جوړيږي وای نه شي دا ونه رسو وخت ما ویل عمره بهم اشهر الحج کې کړي اشهر الحج پیژنې کنه شوال ذی قعده ذی الحجه یا د عمره د طواف اکثر چکرې اشهر الحج کې کړي نو که اکثر یې مخ کې کړي به قارین نه جوړيږي دویم شرط ولدا دی چې د عمره کل طواف یا د طواف اکثر چکرې د عرفه د ورځې نه مخ کې کړي عرفات نه مخ کې کړي څو شو دوا دریم د حج احرام به تړلې د عمره د کل طواف د ادایګۍ نه مخ کې کم از کم د څلورو چکرو ادایګۍ نه مخ کې خبره مې وختي وکړه نو لا ما ویلو احرام د عمره وتړلو متصلن ور سره د حج ویلوم قارین دي په یو احرام کې دواړه نیته وکړو هیڅ وخت پس ویلو د میقات نه مخ کې یا د میقات د داخله دونه پس د حج نیت وکړو چې بده احرام به کې حجم کومه یو طواف د عمره شروع کړي یو یا دوا یا درې چکرې والی دی او به پکې د حج د احرام په دې احرام کې د حج نیت مو کو بهم قارین دی کو څلور چکرې والی به نیت کوي به نه دی تاسو په شي څو شو درې شرایط شو څلورم د حج د احرام تړلو نه مخکې عمره نه فاسده کړي هلکه دې جمله باندې خطا نشي خزم په ډیرو خطا کېدل ما حج احرام تړلو نه مخکې څه مطلب حج احرام خو یال لري تړلې دي زمون خلک د کپړو ته احرام وایي دا مونږ تاسو کې غلط فهمي پیدا کړي د حج د احرام تړلو نه مخکې معنی د حج نیت کولو تلبیه ویلو نه مخکې دا مطلب دی نور کپړې خو غزړې بزړې تاو دي عمره فاسده کړي نه عمره فاسده کړل روانه د مسلو ان قریب به قارین نه جوړيږي پنځم حج او یا عمره دای په جما باندې یا بردت باندې فاسده کړي نه عمره وکړه مرتد شو یا به جما وکړه هغه نه بس حج کوي حج د بار احرام وتړل اوس قارین نه دي دا فاسده کړل تاسو پوه شولې راضي ورلا في الباب بحثاني الوصف الشرعي اول نمبر آتا شرعي حکمی بیانین و القران افضل عندنا من التمتع والافراد زمونږ د حنابو بنسبت هم دا افضل له او قران افضل له من افراد كل واحد اصل کې بده کې اختلاف د چې کوم یو افضل له نو کچری یو سره قران کوي او بل صرف عمره کوي یا صرف حج کوي نو ویل ټول اتفاق دی چې ګوره به قران افضل له او چې حج او عمره دواړه کوي وبيل بل احرامون به من حنابو بنزمانه قران افضل له القران افضل من افراد كل واحد منهما باحرام على حده هذا هو المراد لا أن يكون المراد أن يأتي بأحدهما لا غيره لأنه إذا لم يأتي إلا بأحدهما فالقران أفضل بلا خلاف
خلق وای نبی ان شاء الله موږ راشي کوم دي صلات کې چې امام سے بنظمانی ان اربعا افضل من اثنين څلور رکعات افضل دي د دوونه معنی دا نه ده چې د دوه رکعاتونو څلور رکعات نه په یو سلام څلور رکعاتونه افضل دي دا غ څلور رکعاتونه چې په یو سلام باندې دوه کیږي دا مطلب دی راسي کنه دلته وایي چې قران افضل دی د تمتع نه څه معنا چې دواړه کارې کړي حج او عمره دواړه بیت قران افضل دی کزان لې به خاصم افضل دی صرف عمره یا صرف حج وي مخکې راځي دویم کیفیت د صفت قران کیفیت د قران نتا سولګ متوجه شي زی وایوم میقات نه یا دی میقات نه مخکې د دواړو احرام وتړي نیت وکي د حج او د عمره او تلبیه وی د احرام شو انور خبره میکړی وایي سره د عمره کړي اور بسې د میقات نه مخکې ارستو یا درې چکر د عمره نه وهلي د طواف او بيد حج نیتم په دې حرام کې وکي بهم قارین دي دا بلال شي اول دا دعا بوي اللهم اني اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني بشکل مکه ته داخل شي نو طواف نمبرارک شروع کړي و چکرې بوي اولنو دریو چکرو کې برمل کړي او باقی څلور چکرو کې په مام حالت مانی مزل کړي دا غینه پس با صفا او مروه ترمنځ سعی کړي او دای چې وکړه طواف وکړلو صفا مروه ترمنځ سعی وکړه د افعال د عمره پورا شولا خزان من حلالي عمدق شان به حرام کی وی به طواف قدوم وکي دا بوس د حج د باره شي دغه تداخل نه کیږي چې هغه د دې لپاره کافي شي هغه طواف نه اوس به طواف قدوم وکي مسنون دي به کچري غواړي چې صفا او مروه ترمنځ سعی وکم د حج د باره هم دی وکي کوي نه کی حج به الته طواف زیارت کې قسم کړي وکنه بس نو ټول قصې د حج افراد پشان دي اشهر الحج کې ومزل حج معنی با امام خطبه وي اتم معنی با د نور نه بس مینا تلل شي التب بنزمون زو کی تر سبا سهار پوری به بد طلوع شمس نه بس عرفات تلل شي التب بعد الزوال امام خطبه وي مقه قصه ده او به دو منځونه په یو ټیم کې ماسفخیم په ټیم کې وو کې په یو اذان او اقامت سره تر ماقام او وقوف کې امام نمخ کې بخلق د عرفات ننوزي به مزدلفه درال شیل د بشپتی رکی مستحب ده به صبح صادق نه طلوع شمس پوری وقوف کې واجب ده به مینا درال شي د طلوع شمس نه بس غټ شیطان به ولي به ذبح وکي متمتع او قارین د بار د ذبح واجب ده به حلق وکي او به طواف زیارت وکي او دا مسله انتهایی اهمه ده وس چې ورپسې بیانومه ترتیب په څلور واړو کې دی څه مطلب څلور واړو کې شیطان وشتل ذبح حلق طواف زیارت به امام سے بنس پولنو دریو کې څوک تقدیم او تاخير وکي نو دم په لازميږي او مفتابي رایم ده ها که طواف زیارت څوک مخ کې وکي خي ونه کله خدام نه لازميږي دا ټکه می یادولو طواف زیارت که څوک مخ کې کی د دې ترتیب ګډوډ کی یو باندې یا بدو یا دریو باندې نو ما ویلو طواف زیارت ټیم کله نه شروع کیږي د صبح صادق نه بس شروع کیږي علم پرون کنه نو به دم نه لازميږي اوس ته ګورئ وصفه القران ايهلا احرام بوتلي بالعمره والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاه دو رکعات چوکي اللهم ان دا دو رکعات من ویلو دا استعانت د بار دي اللهم اني اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني من نفس فورا احرام تړي نیت کوي تلبیه ويو کګه سواری باندې برابر شي به وي مونږ ټول جایز دي فاذا دخل مكه ابتدأ بالطواف فطاف بالبيت 7 اشواط يرمون في الثلاثه الاول منها ولبرمل كيس رقم طواف نفس چې سعي یغي کرمل می او به چې کوم استباء کوي کنه دا به پورا طواف کی هغه دریو چکرو کې نه دا صدر شرطه وای او به چې کله طواف ختم شي نو استباء کې ختم شولا کا به خلق بسای کې استباء کړي قلاري ګرځي را ګرځي مسعا کی به چې بار روزي ال حرم مسجد نه بار روزي مسجد الحرام نه بهم قلاري دا
بر غټ صدر چیرې برانه دای دی ولینه لاندې تا وکړي هلکه سباق یې صرف تواب کې ختم شو وګورئ وسعى بعد بين الصفا والمروه وهذه افعال العمره دا د عمرې افعال شوکا ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم وثبت طواف قدوم کوي طواف قدوم مسنون دی ويسعى بين الصفا والمروه للحج وثبت سعي کوي د حج د لپاره یو مسله اهم ده الکه کڅوک د طواف قدوم نه بس یا د طواف قدوم نه بس سعی کول غواړي او تاخير په سعی کې وکړي نو به اسباق نه کوي که بغیر د که عذر سره وي اسباق نه کوي او که بغیر د عذر او لیټي کی دم یا صدقه نه لازمي خو کاری خنه دي او که طواف زیارت نه پسې کوي دلته ونه کې دغه حکم دی فعندنا للقارن طوافان وسعيان زمون د حناب بنظمانی قارن د بار دو طواف او دو سعی دي یو طواف د عمرې دی او بل طواف د حج دی چې هغه ته طواف قدوم ویل کیږي دغه شان سعی هم ده او دلیل زمون قاعده بیانو ولانه لا تداخل في العباده هلکه عبادتو کې تداخل نه کیږي دا خو عبادت دی طواف یا سعی لکه صلات او صوم کچانه یومونز غزا شي نو به بل مون سره کین یو به کې دواړه وکړي التداخل في العقوبات لا في العبادات عقوبات کې تداخل شته قاعده ده لزیناګانی کړي دي بس یو حد ټولو د برکه فکیږي ها بعضی صورتونه کې عبادتو کې تداخل کیږي الا دفعا للحرج كما في سجود التلاوت کې دا سویلی کنه خو دو شرایط سره اتحاد الايه والمجلس دغه شان په کفاره افطار صوم کې دا خود شرط کم ذکر کړي دا مفتابهین دغه چې سبب به وي دا ان شاء الله به وایو سړي ډیر روزي خړلې دي یو کفاره کافی کیږي تداخل به کیږي او دم په حقیقت کې دا کفاره کې یو کفاره کافی کېدل دم خالص عبادت نه دی دی کې عقوبت مانم ده منګه اسامي کې وی دي په کفاراتو کې عبادت سره عقوبت مانم ده سزا والا معنا خبرو به کو کنه ثم يطوف بعد سعي طواف القدوم ويسعى غنية الناسك كذي فإن أخره كسعي مؤخرك للا لعذر عذر دي او يستريح من تعبه استړی دی لکشن بارام کې شمه په قلاره به سعي وکما لا بأس به وإن أخره لغير عذر فقد أساء ولا شيء عليه غنية الناسك 68 نمبر سبق دا ډېر اهم کتاب دی اسوات یو عالم لیکل او ډېر مخ کې لیکل حضرت شیخ الاسلام به باقاعده شروع کې لیکل کړی دي حضرت گنگوہی رحم الله شاګرد دی مخ کې راځي ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بينا في حق المفرد الأصل أنه لا تداخل في العبادات المقصودة اصول هدايه کې وي عبادت مقصوده کې تداخل نه کیږي نو طواف هم عبادت مقصوده ده او سعی هم ده تداخل بنکم البته ولا يحلق بين العمره والحج لاندې لیکلي دي لکه دلته په یو احرام دواړه ده کې لکه ویګو کنه لأن ذلك جناية على إحرام الحج وإنما يحلق يوم النحر كما يحلق المفرد لا سوى كان مخکې راځي فاذا رمى الجمره يوم النحر افراد سره کم فرق دی دا غي بیان کې يل تذبح مستحب او دلته واجب ده فاذا رمى الجمره يوم النحر ذبح شاة او بقره واجب سادس تقارين متماتع دفاره فقط الذبح ياخذ بشات ذبح کی کم معنی چې قرباني کیږي کله قرباني شرایط پکې وي یو کالو مري او ګډه نه وي سیکټ نه عیب بګی نه بهر الله به ان شاء الله قرباني کی در روانم دي دلته حج کې او بقره او بدنه يوخه او صبع بدنه او صبع بقره دام كفيله وميس فهذا دم القران دا قران والا دم دي بهر حال دا ذنب دیو باندې بقارین او متمتع معنی واجب دي وميس چې دا کنه وميس کنور چا پکې شپږی سیونی ولې چا پکې د وزحید غټ اختر د قرباني نیت کړو چا پکې حقیقت کول او
او څه کسانو به کې د دې د دمي شکر د دمي شکر دی د دې نیت وکړو ټول کافي کیږي خو بس د قربت نیت چی اگر که مختلف وي دا قصه وکړو به ان شاء الله برحال کله ذبح نه مخکې حلق کی ما ول ترتیب واجب دی ښا اول رمي به ذبح او به حلق نو بس امام سے بنظم لازمیږي ذبح قبل الرمي وشي نزلتم ترتیب وران کو دم په لازمیږي ښا مرحل دا دم قران دې د دینه خوراکم کوله دم شکر دې دینه خوراکم کوله شي کم دم چې د جنایت وی دغه نه خوراک د خپل نشي کوله او کم دم چې د جنایت نه دغه نه خپل خوراک کوله شي الدم الذي هو لارتكاب محظور لا يؤكل والا فيؤكل وذا قاعده ده فهذا دم القران اذا دم القران دي وهو دم سكن عندنا شكرا لله تعالى على توفيق الجمع بين العبادتين لا دم جبر حتى يجوز الاكل منه عندنا لانه وجب لا لارتكاب محظور تاسو پیږي کنه کله ازحیا خو به تر بده کې دادا چې دلته هم دریځي کې وي زی خپل اخري یو ملمنو باندې یو فقرا او مساکین باندې مخکې راځي کچا سره د دمه شکر د بار وسني پیسې نه چی ذبح وکي به بغلس روجینی سي درې بده عرفي د ورځې مخکې د اختر حج مخکې نسی او به ورستو فإن لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة آخر بيوم عرفة وي دا لازم نه ده مستحب دار چې دغه دی ورسي اخر ورځي عرفي شي عرفي د ورځي ونی سو کوي وسړی وي دا عرفي ورځ روزه شمه نبي کمزورې کېږي منو به غلا مکروه ده کنيسي نفلم من مکروه ده دام ولا مکروه ده مېری د درې روزي د عرفي د ورځې مخکې پوره کی برحال ورستو کوي به دې د بارا چې کې دې شي الله پاک ولا طاقت ورکي او اصل باندې قادر شي اصل خو ذبح ده لکه څنګه چې متیمم ته دا مسله ده چې لکه ډایرکټ تیمم مو و چې منځو کې بلکې انتظار وکا اخر ټیم ته کې دې شوب ملاو شي دلته دغه حکم دی وهذا بيان الافضل فإن صام قبل ذلك اجزه لاطلاق النص دا آیات په تمتو کې راغلي خو فالقران مثله قران هم د هغه بشان دی ښا فإن لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة فإن فاته الصوم حتى يدخل يوم النحر فتختر له ودل روجي دري نديني ولي لم يجزه إلا الدم وصور لسرب وسرم دم جائز كافي كيږي بل سنه كافي كيږي الاصل ان الابدال لا تنتسب الا شرعا اصل او قانون دار اصول هدايه کی وي ان الابدال دا بدلونه چدي کنه دا به شریعت موافق نسب کیږي مقرریږي او شریعت دغه شان مقرر کړي چې منهر نه مخکې به کی ناغه بدل هغه شان ونه شو بس په اصل تراش دم به لازم شي خجي ثم يصوم 7 أيام اذا رجع الى اهله بزمن د حنا په بنسبت درست خبره کړی دا کور کی وروجی نیول نه دي ضروری حج نه کبارخ شو مګه کی نسیم نیول شي فإن صاموا بمكة بعد فراغه من الحج جازا تاسو پیږئ کنه څه مشکل غنشته دی هغه قصې وړي خجي خاتمه د باب عرفز د قارین عمره لرا کله قارین داسي وکي احرام د عمره تړلې د حج دواړو نو عمره ماته کی ویني کی نمبر ډایرک لاړ شي عرفات ته نو صرف حج وکي نو دمه شکر هم ختم شو دا دواړه نو سکه به یو صبر کې ونه کړه البته عمره شروع کړي دا ماته کړل لازم النفل بالشروع قیدم ویل کنه نو عمره قضا براوړي بل عمره احرام تړلې او پر کړي نه د ماته کړي دغه د بار بدم عمر کوي فإن لم يدخل القارن بمكة وتوجه إلى عرفات وقد صار رافضا لعمرته ندا سړی رافض وګرځیدل د عمره ما تکړه چې عرفات ته لاړل البته
ارشاد الساری کې دی والصحيح انه لا يسير رافضا بمجرد التوجه الى عرفه صرف عرفه تلاړه بده باندې عمره نه ماتيږي حتى يقف بها تر دې چې الته وقوف نه کړي معنا د زوال نه بس الته وقوف به نه کړي اوس کله زوال نه مخکې عرفات میدان تلاړه واپس را لې عمره وکړه او به لاړه بس به ټیک دی ښا همدغه شان ارشاد الساری کې وایي دغه شان هدايه کوم ذکر دي په ما په خبرو پوه شوي کنه وتوجه الى عرفات معنا دا چلته وقوف هم وکي دې صورت کې فقط صار رافضا عمره دي عمره ما تکړه بالوقوف په جماني عمره ما تکړه دلته بالوقوف قیدم لګولې ګوره نشتغنه وقوف وکي وسقط عنه دم القران دي ختم شو او د څه د وجه نه واجب او غشي ختم شو رسي کنه وعليه دم لرفض العمره ها عمره شروع کړي و ما ته کړله ندمانی وس دم واجب شو لکه عمره دي شروع کړي بغیر د پورا کېدل نه دي ختم کړله نو تامنی دم واجب او دا دم چې دی دا دم شکر نه دی دا د جمع جنایت دی نه د دې نه خپل خوراک هم نه کوي وخت ویلو کنه برحل کته وی چلکه وقوف عربه وکړه نو واپس دلال شي کنه عمره دي ضرور کی به براشي بنا به خو بنا د افعال العمره په افعال حج باندې رااله نرسي به حالانکه قران کې بنا د افعال حج په افعال عمره باندې کې ول باغه کې به افعال حج کې دلته وي غټ رکن د حج ادا وقوف اوس کو عمره کې نو دلته خو بنا د عمره رااله د حج په افعالو نو بس بهر حال عمره نه ادا کیږي وسقط عنه دم القران زکه مفرد پاتې شو په مفرد دم شکر نه وعليه دم لرفض العمره وعليه قضاؤها قضاء بواجب لصحه الشروع فيها زکه شروع شي صحیح شوی دا لازم النفل بالشروع قاعده هم ویل ده کنه ندم لګوري مرشم زمونږ د حنابو بنظم نه څوک نفل شروع کی او صحیح وي دا قید به سره لګوي کا نفل شروع کیو صحیح وي به ان شاء الله دې فعل کله راشي نو اوس د دوه حکم متوجي کیږي دوه کیو نو حکم ورتدار سر ته ورسوا یو حکم کمنس کې ما تکړه قضا بدرمانه لازميږي کاغه نفل دي دو رکعات او کاغه نفلی روزه ده او کاغه شان عمره ده پیږي بکنه نو لازم النفل بالشروع امام شافعي رحم الله نه مني زمونږ دي کتابونو کې اصول کتابونو کې یو کتاب دی مولا یعقوب بن من تصور دله موسمی شرح ده بهترینه مسله ذکر کړي دلته هغه درته مخه من امام شافعي سب توایو غوري دو شي نه دي دا خبره من ځان پوي کوم اول چې څه پکې د اصول راضي پټکو به کنه نو ووري امام شافعي رحم الله وی کې چا نظر منلو چې عمره بکوما په خلی باندې ویل اول نو فعل لازمي کې معنا افعال بکې د عمره منځ بکوما په خلی ویل نظر یې منلو فعل د منځ په لازمي کې دا منګم وی امام شافعي رحم الله وی روزه بنسم صدقه ورکوم د څه نظر چومني نظر بقول مانی هم تور مانی نو فعل ور سره لازميږي دا مسله زده شو دا ټول بنز ده دویمه قاعده دا چې فعل قوي ده قولنا فعل قوي ده قولنا دا دویمه مسله شو اوس نتیجه تراشي یا امام شافعي رحمه الله اړیلی سره د ما من یقین وکي دام غونې ذکر کا امام شافعي رحمه الله زبته د موبایل کله بند شو به تر دې وبل قصه وکم د خیر سره د موبایل کې مناسب نه ده یما تر یاد کړئ هدايه بو یو د امام شافعي رحم الله متعلق مسله ده ودور کې غني کو چی عمر کم دې درسې دي امام شافعي رحم الله تم وایو ګورا قول چې کم کمزور دی دغه بوجه باندې تقوی شم واجبې چې هغه فعل دی قول دی وکړه د نظر فعل واجبې نرسي به دا یو دا قاعده می پورا نه کړله فعل قوي دی په مقابله د قول کې یو قاعده دویمه قاعده ابتداء قوي دی په مقابله د بقا کې بقا اصحله د ابتداء نه 55 نمبر مادم ویلی وکنه البقاء ابتداء قوي دی په مقابله د بقا کې نوورا بیت د یو کمزوري شي د وجنه قوي شي واجبې د قول د وجنه
فعل واجبه منګم واجبو نو د یو قوي شي په وجبه کمزور څنګه واجبېږي یعنی د فعل په وجبه باندې چې تا نفل مون شروع کو روزه دې شروع کړله عمره دې شروع کړله فعل دې شروع کړلو نو بقا کمزور ده ابتدا دې وکړله ابتدا قوي ده نو بقا چې کوم کمزور ده څنګه لازمي باندې درنکو نو مولا یعقوب کې دې جمله لیکلې ده چې کله د کمزوري شي په وجه قول په وجه قوي لازمي کې فعل د قوي په وجه ابتدا په وجه کمزور به طریقه ولا یعنی بقا به طریقه ولا لازميږي پوه نه شلې بهرحال نور کم دلایل دی هغه پرې خودل ولا تبتلوا اعمالکم وغيرها ما هو دغه د اصول لپاره د قصه وکړه رضی الله ختم شو کنه مخکې رضی باب التمتع دا باب دی په بیان د تمتع کې وهو ماخوذ من المتاع اي النفع الحاضر اي النفع الحاضر حاضر نفع تویل کیږي تمتع شرعي تعریف هو الترفق باداء الحج والعمره مع تقديم العمره اشهر الحج في سفر واحد من غير ان يلم بينهما باهله الماما صحيحا ان يلم بينهما باهله الماما صحيحا هذا نفع حاصل ولدي د حج او د عمره دواړو په ادایګي باندې سره د دین چې عمره به مقدمه کی کله به ادا کوي اشهر الحج کی فی سفر واحد به یو سفر کې بوي او امام صحیح به مینس کې نه کړي امام صحیح مو ویلو کنه روانم دی راته کا عمره وکړه حلال شو کور تلاړې د امام صحیح دی دا به نه کړي به د تمتع د حج تمتع د بار خپل شرایط دي زه تاسو ته د ارشاد الساری نوې منو لګ ورته وکی دی ښا تقریبا یو شرایط او د ذکر کړی دي فصل في شرائطه وهو 11 شرطا اول ان يطوف للعمره كله او اكثره في اشهر الحج دال تقران کې شرط لګیدل یو چې ټول بټول ثواب به اشهر الحج کې کړی یا به اکثر چکر د ثواب اشهر الحج کې کړی یو شرط شنو او کنه اکثر چکرې دای په اشهر الحج نمخ کې کړی یو دوا یا درې چکرې اشهر الحج کې کړی نو به کچري بدغه کال باندې حج کې دا مفرد دی عمره نه د کړی پکې یو شرط شو کنه دویم الثاني ان يقدم احرام العمره على الحج د عمره احرام به مقدم کړی په حج باندې او دریم ان يطوف للعمره كله او اكثره چې تواب د عمره د بارو کې ټول بټوله یا اکثر کله قبل احرام الحج د حج د احرام نه مخکې به عمره ادا کړی ټول بټوله یعنی تواب به ورل کړی او یا به اکثر چکرې د تواب ورل کړی هغه نه بس به احرام د حج تړي کله یو چکر د عمره کړو د تواب د پاره یا دوه کړي یا درې او به استر حج د بار احرام وتړلو نو به عمره نه د کړي دا خو به مفرد دی نه رسې خبره سو شرایط شو دوا درې شو درې الثالث يطوف للعمره كله او اكثره قبل احرام الحج دمي ولو سلورم الرابع عدم افساد العمره عمره به نه فاسد کړي لکه څنګه چې قارن کې تیر شو عمره فاسد کړه مزبه خود دمي شکرم تر ختميږي قبل خجي څلور پنځم نمبر عدم افساد الحج حج به نه فاسد کړي چې حج متمدد خو غي ته ویل کېږي شهر الحج کې صحیح حج او صحیح عمره وکي چې حج فاسد کو معنا دا د وقوف عرفه مخ کې د خځې سره جما وکړه دا قصه روانه ده ان شاء الله پنځه شو کنه شپږم عدم الالمام المام به نه کړي المام صحیح یادوکا بالاهل الماما صحيحا وهو ان يرجع الى وطنه حلالا ډیر لند جمله ول ذکر کړي دا ان يرجع موږ ویلو ځان حلال کې او به وطن تلل شي د لند ویل څه شو شپږ ومشر السابع ان يكون طواف العمره كله او اكثره والحج في سفر واحد چې
طواف د عمره ټول بټوله یا اکثر چکر دا عمره عمده غشان حج دا په یو سفر کې عمده د مخ کې سره تقریبا یو شان کیږي فلو رجع الى اهله قبل اتمام الطواف ثم عاد وحج دا په منځ کې المامي صحیح شو بس بینه دیکھا لم يكن متمتعا شو و اتم نمبر الثامن اداؤهما في سنه واحده یو کال کې ادا کی نشنا چې عمره په اشهر الحج کې وکي او به قلاري ګرځي را ګرځي بل کال اشهر الحج کې حج وکي یو کال کې نشو اگر کته نه دی راوته خجی نهم نمبر التاسع عدم التوطن بمکه مکه نه به وطن نه جوړ کړي یو سړی مکه کې مقیم شو نو ما مونږ ویلی اوس پر لبیم راشي چې قران او تمتع دا افاقی د بار دي دا خو اوس مکی جوړ شو خجی لسم الله يدخل علي اشهر الحج وهو حلال بمكه کچری دا په مکه کې حلال وی او د باندې اشهر الحج داخل شي نبیم تمتع نه دی په بنه شوې لکه چې اشهر الحج کې دی او په مکه کې دی او په احرام کې نه دی او وس په دمانه اشهر الحج داخل شو او دا په مکه کې دی نو څوک چې په مکه کې هغه احرام د کوم دی نه تړي د عمره د پاره هغه هل توزی او د حج د پاره به د خپل کور نه تړي ویلی مو کنه اوس دا د عمره د پاره څنګه توابت احرام وتړي نشي به بار بوزي نو تر څو چې مکه کې کار نه کیږي مو ویلو ونه رسیدلې به خجي لس يولس الحادي عشر أن يكون من أهل الآفاق بس دا پکې قاعده کلیه ده دا نو ټول بدی پټکیږي ښا آفاقی بوي کچره آفاقی نه وي نو بس به صرف حج افراد بکي او که حج تمتع قران وکي به حکم را روان دي ګوري ودا ابحاث الباب 5 بنزدي وصف شرعي التمتع افضل من الافراد عندنا دویم نمبر انواع سودی الک حج تمتع بدو قسم ده یو متمتع بدو قسم ده څوک چې حج تمتع کوي یو هغه چې غزان سره هدي روانه کړي او دویم هغه چې ځان سره هدي نه روانه کړي زمون خلک ځان سره هدي نه بوزي او حج تمتع کوي دا خبره ځین کې کینه زمون خلک کم یو حج کوي تمتع کوي ها عمره وکي احرام کولاو کی به د حج فورز کې دوباره احرام تړي او ځان سره هدي نه بوزي نو دا د متمتع غدویم قسمي هر چې د متمتع اول قسم دی هغه اگر چې افضل له هنن سبا نبی دی انتظام مشکل دی ها ان صبر هدي روان کړي بیان کوم والمتمتع ولا وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي خصفت را بیان کا نمبر 3 احکام المتمتع الذي لا يسوق الهدي دایره مخ کې کړلو هغه متمتع کوم چې ځان سره هدي نه بوزي ندل وصفه التمتع اي يبتدئ من الميقات ميقات نبي حرام وتري فيحرم بالعمره وهذا ليس بشرط للعمره ولا للتمتع حتى لو احرم بها من دوير اهله دا ویلو کنه یا د بل زینه وتل اجازه وصار متمتع وقيل ميقات قيد ولي ولا قولوا للاحتراز عن مكه مکی سره خو مکه کې غنه ميقات کې دن نه دین شي کولای فإنه ليس لأهلها تمتع ولا قران مكي ولا دبارن دي سي برحل فيحرم بالعمره ويدخل مكه مكي ته داخل شي فيطوف لها عمره د بار به طواف کې لڅنګ چې قران د بار کړو فرق ادا دي چې د عمره شرایط او ارکان پوره شو احرام هم تړلې شرط دخول طواف وکړلو سعی وکړل ارکان او شرط خروج حلق وکړلو حلق بکی یعنی عمره نه بزان فارغی بس به بی فرق دغه ذکر علی بلکې دا فرق د یسوق الهدی و متمتع من یسوق الهدی غیر سرم دی او د قران سرم فرق دی چاغو دواړو کې با احرام نه کولاوي او بدی کې کولاوي لازم خلک احرام کولاوي پته نه لګي بوې شوي کنه ويسعى ويحلق او يقصر وقد حل من عمرتي بس عمرنا بحلال شي برحل شرایطو کې خبره کړې خو به موري ولا بد من كون الطواف او اكثره في اشهر الحج دا به کې ضروری ده وليس من شرط التمتع وجود احرام العمره في اشهر الحج ها دا نه ضروری
چې احرام د عمرې بم بشر الحج کې تړي کادي مخ کې تړلې په روزه کې او احرام کېږي او به د اختر نه پس دی عمره ادا کړل او به حج کې به متمتی حسابيږي ښه برحال ثواب په حلق کې زید دی نبی علیہ السلام ولدري بری دعا کړې ده سوال بقاعده د بار سوال کومه الکه لما لا يكون في العمره طواف القدوم ولا طواف الصدر عمره کې طواف قدوم ولې نشته طواف صدر کم چې اخیره طواف دی هغه ولې نشته جواب هر چې طواف قدوم دی هغه تر نه ځکه ساقط دی معتمر چې څنګه عمره تر ورسیږي احرام څوته مسجد حرام ته بیت الله شریف ته هغه ډایرکټ طواف کوي د عمره د لپاره او حاجی چې دغه طواف ډایرکټ نه کوي هغه خو طواف زیارت ډیر شاته دی هغه د لپاره ویلي دي چې به تور تحیه المسجد تحیه مسجد الحرام طواف قدوم وک سنت دی الله او دا خو یې کوي نو چې کوي نه ته ولي وایي په نه شوبې کجی دا مې مقصدی خبره نه مخکې راځي کنه طواف صدر ولا ولې نشته جواب فإن معظم ركن في العمرة الطواف غټ رکن چې په عمره کې طواف دی دا صغرا شولکه غټ رکن په عمره کې طواف دی او کبرا او کبرا چې هم تور قاعده کلیه او په یو نسک کې یو رکن د مکرری کې نه نوس دا غټ نسک دی که دوباره به لازم کې نو به دغه یو نسک په یو عمره کې به دوه پیری دا رکن راشي وما هو معظم ركن في النسك لا يتكرر عند الصدر رسي كان مخكر زيجي وقد حل من عمرته دا به تلبیه کله بندي نو ان شاء الله رسو برادر شي څوک چې عمره کوي هغه چې څنګه حجر اسود ته ورسیږي تلبیه بندي با دا خو په الحال عمره کوي مفرد او قارن چونکی مفرد صرف حج کوي قارن احرام د حج عمره دوړو تړلې اب تلبیه حجر اسود ته چر ورسیږي نه بندي ابه کله بندي هلته چې شیطان ولي برونه ویلو کنه مفرد چې شیطان ولي تلبیه به بندي او دلته دا سره به دي کې بند کی ويقطع التلبيه اذا ابتدأ بالطواف يعني عند استلام الحجر ويقيم بمكه حلالا دا فرق شلو د قارن سرهم او د اغه متمتع سره يسوق الهدي الى وقت احرام الحج لانه قد حل من العمره رضي اتمز الحج شل فان كان يوم الترويه اتمز الحج احرم بالحج من المسجد الحرام مسجد حرام نه ولې حرام تلیجی دا مکی جوړ شوی په الحال او مکی دی مکه کې دی او مکی والا و د پارا میقات د احرام زی چې دی احرام زی خپل دویرت اهل له کم دی نه چې وته حرم شریف نه اوس دا خبره چې باته مزل حج به تلی هذا الوقت ليس بلازم بل ان شاء احرم بالحج قبل يوم الترويه وما تقدم احرامه بالحج فهو افضل او کله دینه مخکې کې افضل دی ځکه دی کې وسارعوا الى مغفرة من ربكم نیکی طرف ته کې جلتی ده عبادت کې جلتی ده یعنی حرام تړلو کې وفعل ما يفعله الحاج المفرد باقي بهم مفرد پشان حج کینو مینا ته عرفات ته مزدلفه ته بس بیت الله شریف ته حج زیارت طواف زیارت د بار او به مینا ته دولسی ولسمی در شیطانان شتل به راتل طواف ودا کول نور مکه زړه بزړه د خبره اذا شوی به ان شاء الله وعليه دم التمتع بدمانم دم التمتع دا ما ته بلک توجه کوي ښا یو اهم مسله ذکر کو چې زهنم په کولاو شي په دې سړي باندې حج کنه اخیره کې ذکر کو مړه دای محل ورکیږي دا کم دم دې د دم شکر دې دا دغه اختر قرباني نه ده نو سوال دا دی چې غټ اختر قرباني به زمونږ به د حاجیانو باندې واجب وی کنه نو دغه جواب نمخ کې به یو بل مسله وچیړو چې د حج په مسائلو کې د حج په اعمالو کې بیت الله شریف مسجد حرام بیل حیثیت لري توقیفی دی دا یو بیل مکان حسابيږي مینا بیل مکان حسابيږي
اگر چې حل کې داخل دی او مزدلفه او عرفات دا بیل مقام حسابيږي بیل مکان په دې مسله پوه شو دا یو مسله دا یو قاعده بل قاعده دا چې کله یو سړی د 15 ورځې نیت وکي په یو مقام کې صرف نیت یو کی تیری کی یا تیری نه کی دا مسافر جوړیږي عزم وکي بس او که 15 ورځې تیری 15 ورځې نیت وکي یا د زیتو په یو مقام کې عزم وکي دا مقیم شو هم مسافر وختي ویل کوي 15 ورځې نیت څوک کی یا زیت عزم وکي تیری کی یا تیری نه کی خوازم یو کو دا مقیم شو او کله 15 ورځې نیت وکي یا د شلو خو په دوو اماکنو کې یا دریو کې وکي مطلب 15 ورځې یو کې لس په بل کې 15 په بل کې په یو ځای کې 15 ورځې نه عزم نه کړي دا سړی په دې مجموعه اماکنو کې مسافر دی دا په دویمه قاعده شوړه پوه شو به خو رماد نه کوم کان خبره انتهي اهم ده کوم چې کوم ور سره چې پوه شو به کا کجی سمویل دا بیل بیل اماکن حسابيږي یو مکان کې 15 ورځې نیت وکي یا د زیتو مقیم جوړیږي او کبډیرو کې وکي نه جوړیږي اوس زمنګ د اجین چل تلال شي نو دیو 15 ورځې یا د شلو نیت وی په مکه کې ور سره به کې مینا تم نیت وی ځکه مینا له بزي خامخه مزدلفه تبمزي عرفات تبمزي به مینا ترازي نو بشمولي د مینا د ورځو په مکه کې 15 ورځې مجموعه ماکینو کې 15 ورځې نه دا سړی به اوس مقیم وي که مسافر وي دنه مخکې یو بل قاعده ویلې وای خوا قاعده دا چې اضحیه چې د غټ اختر قرباني دا په مقیم معنی واجبېږي دا په شرایطو کې یو شرط ده دا په مقیم مسافر معنی نه رسې اوس یو سړی نیت وکړلو الته د 15 ورځو خو بدري وړو ما د درې څلورو اماکینو کې نو مقیم دی کنه دی نو زوړ وخت کې دا مسافر ځکه دا بیل مکانونه او وس هم بعض علما وی دا وسم چونکه د حج په احکامو کې دغه بیل اماکن دي دا سړی کې وس په مجموعه اماکینو کې د 15 ورځې نیت وکي یعنی 15 ورځې په شمول د مینا د شپو دا سړی مسافر دی یو ځای کې 15 ورځې نیت نشته لہذا دغه ټختر قرباني به نشته بنو رټونم دا فتوا ده انور غنو مدارس دا فتوا وسم کچري 15 ورځې نیت د مینا د ورځو نه مخکې په مکه کې کړی معنا مکه ته لاړې او اتم ذل حج پوری د شل ورځو یا د 15 ورځو یا غي نزيت نیت دی مطلب ډیر مخکې تلې دی چې اتم ذل حج راځي د 15 ورځې شوی الته مکه کې یا شل شوی نبی دا په مکه کې مقیم دی ځکه په یو مقام کې په یو مکان یعنی مکه کې 15 ورځې نیت کړی دی دې مسله پوه شو اوس په قرباني واجب ده سوال دا سره خو بدی ورځو کې دغه ته موزیک نه یار مینا ته موزیک جواب دا دی مینا مزدلفه عرفات دا مضافات د مکی حسابيږي دا څه حسابيږي کدي جمله خو نه در کړی دا بل ووري کله چې وسله په یو ځای کې مقیم شي کنه مقیم شي به کده اقامت اختیار کی کبه لک باروزی واپس راځي لک باروزی کنه یعنی سفر مقدار نه پلګ اندازه معنی نه اقامت نه ختميږي نه کدا مینا ته وزي نو مکه کې کوم اقامت دی نه ختميږي سم راځي واپس دا طالبان چې دي دا کله کال د بار مدرسې تراشي لګدل ترال افتاء د بار یو بیر 15 ورځې اعظم وکړو مقیم شو بیر بارک الله سره زول راځي 15 ول راځي دا مقیمي ښا رسېبي وطن اقامت دا چې وطن اصلي ته سفر کې ماتيږي خو به شرط باندې چې وطن اقامت ختم کې ډول ډبلی مو باسي کني د دای چې به راځم به نه ختميږي پوه نه شولې دا سره خو به مکه ته راځي او یو غویا د مکه د مضافات نه دي نو یو مکان کې 15 ورځې نیت کړی دی بس کار وشو دې سړي باندې اوس قرباني واجب ده کب مینا کیم به واجب ده ځکه مضافات د مکه نه دي په دې مثلا پوه شو دوی مرایداره دی اول رای کې په یو صورت کې واجب شول یو کې نه ده دوی مرایداره دوه صورتونو کې واجب ده هغه وای بې
د حج په مسایلو کې نسکو کې حج حرم منا مزدلفه عرفات بیل اماکن دي د سفر باغی کې نه یعنی د حج باغی کې توقیفي حکم دی منګه یو کول نه شو توقیفي دی پاتې شول د سفر مسلې توقیفي نه دي د سفر مسائل چې کوم یو زیر او کوم بیل زین دي دا توقیفي نه دي دا عرف معنی بنا دي نو عرف کې وس انتهي اهمه مسله میرا مزدلفه دا ټول د مکی یو محله جوړه شوې ده نو که څوک 15 سوزنیت وکي بشمول د مینا د شپو دا یو مکان کې نیت کول دي نو که صرف مکه کې د اتم ذل حج پوری 15 سوزنیت کړي دي به مقیم او که مینا د شپو سره 15 سوزنیت کړي دي به مقیم نه بدی صورت کې بده معنی قرباني واجب ده دوه صورتونه کې او دی راي کې احتیاط هم دی او به حضرت راي د نوس په کې مونږ به خو دې خو هم نه کوو څنګه ټیک ده اوړه به وبمس کې کسلې به سوچو کې اعتراض چې به د اماکن بیل دي توقیفي دي نو جواب یې مدقر به د حج په مسایلو کې دي د سفر مسلې حج سره تعلق نشته ده ا د قرباني به د وضحيه ولا واجب ای کنه وضحيه به واجب ای کنه د تعلق د حج د اماکن نه د سفر د مسلې سره ده مقیم دی او مسافر دی نه رسیبي ها عرفات چې میدان دی میدان کې کڅوګ نیت دا بل د سفر مسله ده کڅوګ په یو میدان کې چلتا آبادی نه د اوسېدو قابل زینی نه د 1500 یا د زیاتو کې غیر اعتبار نه عرفات کې غیر اعتبار نشته سم کې نه د سینې چود شي تاسو وایئ شوي کنه دا مسله حل شو رضی الله دا څنګه چې می ویل په دې طریقه به خلکو ته به بیانوي ښه وګورئ فإن لم يجد ما يذبح دلت ما غزل مسألة صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وليس دا دري روجي جنسي دا به اشهر الحج کې نسی ګوره د اشهر الحج سفیدی رواني دي منګه ذکر کوو متمتع قارین بالي چې څلور چکر دي کې شوی یو دغه وکنه دای بل رااله دا دري روجي به ګوره اشهر الحج کې بهتر ادا د عرفه ته ورسي نو کچا دا درې روزي د اشهر الحج نه مخ کې ونی ولې د بني صاحبيږي وکي فإن صام 3 أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثه سیدا دی عبارت کې صاحب دی هدايه وای چې لا عمرې نه ته نه دی کړي عمره نه د کړه او درې روزي ونی ولې به که په شوال کې ولې اعتبار نشته اشهر الحج کې وان صامها بعد ما احرم للعمره بالعمره احرام تلل دي قبل ان يطوف ما به جائز ده ولفظ تاخيرها الى اخر وقتها وهو يوم عرفه مخکې راځي جی بهرحال دې درې روزو د بار احرام شرط د احرام کې وي تاسو به عثماني کې ویلي څلورمه مسله احکام د متمتع الذي يسوق الهدي کوم متمتع چې سوق د هدي کړي دغه احکام باوري توجه جي ابل متمتع یا قارین یا عمره والا هغه چې کله احرام کې داخليږي نو بدی په نیت باندې او په تلبیه داخليږي د څه وکنه چې ځان سره هدي روانه کړي دا در بار الفاظ تلبیه ویل نه ضروري بس سوق د هدي او متوجه کول حرم طرف ته بس دا فعل چې دا پشان د قول له بده کې چې احرام کې داخل شو د امام کرخی رحم الله یو وسلم ذکر کړی دی ان للمقاله ان للدلاله ان للافعال دلاله كالمقاله دغه شان الفاظ دي مفهوم ولا ویلو د اقوال او بشان د افعالهم دلالت فی څنګه چې په قول باندې بهرام کې داخليږي تلبیه وایي دغه شان په سوق هدیه باندې متوجه کول باندې داخليږي لنډه دا هذا هو الوجه الثاني من التمتع وهو الافضل من الاول والافضل الا يحرم بسوق الهدي والتوجه دغه مبذل دا چې صرف احرام په سوق هدیه او په توجه باندې ونه تړي بلکې تلبیه او نیت هم دی وکي څنګه چې باول کیو افضل به کې دا بهرحال سوال دار چې هغه ولی مقدم کو افضل خدا دی جواب کوي ویدل تب کې وصف زائد راغلی دی سوق د هدیه او صرف ذات دی او ذات مقدم وي او تقدیم الذات اولى من تقدیم الصفات
به دلته صاحب د نهایی و مسله ذکر کړی دا سوق د هدیه فعلی احرام کې داخلي دي خدای له شهر الحج کې ګوره څنګه چې رمضان کې سوق د هدیه کړی قربانی دا او خیره روانه کړی او بس داری به احرام کې شي وان اراد المتمتع يسوق الهدي احرم عمره کې به داخل شي وساق هديه الاصل دي اصل کې دا امام کرخی رحم الله کم اصل ذکر دی اصول هدايه کې الاصل ان اظهار الاجابه قد يكون بالفعل كما يكون بالقول بس په پوه شوي کنه فإن كانت بدنة كشردا هدي بدنوي فوخوي نقلدها بمزادة شملي يو قلاده وتواچي مريتا يو يادي وتدنال والا واچي تبلي والا التقليد دته تقليد ویل کیږي صورت د تقلید دار يربط على عنق بدنته قطعه من ادم او نال خجي واشعر البدن دویم دا چې بدنې لبه اشعار وکي دا اشعار صرف په ویل کوم مسنون دی ښا اشعار څه ته ویل کیږي روان دي هغه دا چې د اوخ دا کوب خې طرف یګس طرف دا بلګ اینی کې صرف چرمن چې دا غي نوین روان شي او حکمت پکې دای چې خلک پیژني چې دا د هدیه حرم هدیه دا چې به چیرته تعرض ور سره څوک نه کوي او خلک حرم طرف ته نیغي وران رواني خلک حرم ته بس خپل حالت ورسیږي واشعر البدنه عند ابي يوسف ومحمد رحمه الله وهو ان يشق سنامها من الجانب الايمن والاشبه والايسر لان النبي صلى الله عليه وسلم طعن في جانب اليسار مقصودا وفي جانب الايمن اتفاقا ولا يشعر عند ابي حنيفه امام سے برای رس ذکر کړل غیر مفتا به دا الکه امام سے اشعار ته جائز نه وي بدعت ورته وي وکړي مکروه ورته وي وکړي الاشعار وهو شق سنامها من الايسر او الايمن لان كل واحد وسوال دار امام سے څنګه دیتا مکروه وي امام طحاوی شیخ ابو منصور ماتریدی د امام سے خبر ذکر کړي دا چې اصل کې دا غو خلق با د اشعار خلق به د اشعار په طریقه نه پیدل دغه حد یې به دومره زخمی کړل چې هغه به تل نه شول تکلیف کې بوا هغه لک زخمی کول او ډیر زخمی کړل هغه دغه ته بدعت ویلو کوم شي کې چې حدیث واري دی هغه د څنګه بدعت وای نو لا يحسن هغه کس بار چې سینه پیژني فهم من احسنه بان قطع الجلد فقط فلا باس به هغه زماګ نشته امام سے دغه یو صورت تولی جایز نه وای وجه الاصل انه لو وقع التعارض بين المحرم والمبيح مبيح هو اشعار وک او محرم وای چې لګه حیوان ته ضرر دی نفذ ترجیح للمحرم دا اصول هدايه کې دي او 55 نمبر ماده مونږ ویلي وای اذا تعارض المانع والمقتدي يقدم المانع فاذا دخل مكه طاف نور قصيده بس فرق دا شو چې ابل نیت وکړو تلبیه ویل احرام کې داخل شو او د سوق د هدیه وکړو متوجه کړل کعبه ته احرام کې داخل شو اگر چې دله مغه هغه طریقه بهتره ده دا خبره کې صرف فرق شو نور مکه ته داخل شي طاف وسعه زړه په زړه ده ها بل فرق رااله هغه مخ کې چې هغه بچ توافق وسعه وکړل ځان به حلال کو دا ولم يحلل حتى يحرم بالحج يوم الترويه دا ځان نشي حلال وله کله وزن حلالي ترويه بورز باندې ال تمام صرف احرام باندې لري کوي بس صرف د حج احرام باندې وي تړي یعنی د سی بوي چې ز د حج د بار احرام تړه منیت به وکي تلبیه به وي نو قارن سره او درې وړو مینس کې فرق څه شو هغه متمته چې هدي نه د لګري ځان دلته حلالي دا دوړ نه حلالي به دې دوړو مینس کې څه فرق شو یعنی د قارن په مینس کې واغه متمته چې سوق د هدي کړي هغه دا چې قارن چې کله حج لذي نبی په کې دانشته چې حج د ورځو کې دوباره احرام متړه خو یو تړلې هغه کار شوی دی او دې سلی صرف د عمره والا تړلې خزان بنه حلالي چې کله حج وخراشي بغیر د دې نه ځان حلال کېل ته دوباره د حج والا احرام متړي یعنی نیت به کې او تلبیه وای ما بخل پوهه شي فرق نه معنی فإن قدم الإحرام قبله لا أتمنى محكم جاز عليه دم التمتع بار هل دم التمتع بديخا هذا من شكر دي فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين دولنا بحلال شي بينزا
پنځم نمبر بحث اخیری بحث مسائل متفرقه علك وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة. دا قصة بار بار تیر شونا. ومن فعل ذلك كان مسيئا وعليه دم لإساءته وهو دم جبر بلازميږي. دویمه مسله شرط اول د تمتع ته اشاره کوي عدم المام صحیح. وإن عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمره. عمرینه چې فارغ شو متمتع خپل بلد تلاړې کله چې د عمرینه فارغ شو یعنی حلال کو ځان او بلد تملاړې دوه قاعده ځان حلال کو خپل بلد تملاړې خو یو قید بل ولګوا ولم يكن ساق الهدي هدي نه روانه کړي وجه سره چا چې هدي روانه کړي متمتع دویم قسم هغه سره خپل وطن تلال شي سباق نه کوي ولی خو ځان نشي حلال ولې یار نه رسېږي دا قید چې ځان به حلالې دا ضروری دی نو ته خو نه دی حلال کړي علمام صحیح نه دی علمام فاسد دی که بس راشي به هم تمتع ده او کزانی حلال کو اولنې قسم چې چا سوق د هدیه نه ده کړي به که بس راشي به باجی افراد کی تمتع ختم شوی ده نو شکر هم دي خطر ولم يكن ساق الهدي بطل تمتع باطل شولا. یو قید بلم وای کشری دی شات چې سوق د هدیه نه ده کړي عمره وکړه حلق لانه ده کړي او به وطن تلاړې به رااله به متمتع دي المام فاسد وکړو وجه څه ده ځان نه دي حلال کړي کنه کله حلالي کې چې حلق کی اب خبرو پیږي کنه ځان حلالي دل ضروری دي او د قید فائدہ معلومه شوره ده بل وقید بقوله ولم يكن ساق الهدي لانه ان ساق لا يبطل هذا عندهما ورهلا الشيخين وريده دريمه مثلا الشرط الثاني كون العمره او اكثرها في اشهر الحج ويلو كان او اكثرها ومن احرم او اكثرها ومن احرم بالعمره قبل اشهر الحج فطاف لها اقل من 4 اشواط وورا اشهر الحج کې احرام تړلې بخکره اشهر الحج نه فطاف لها اقل من 4 اشواط روزه کې 3 چکرې روالوي ثم دخلت اشهر الحج او به 4 چکرې دي کې والفتم فتممها التوابي بركو احرم بالحج كان متمتعا قسم کړي وکنه وانما يعتبر اداء الافعال فيها دي مشت کې بفعل الاعتبار وقد وجد الاكثر وللاكثر حكم الكل لا قيد ده صلى الله عليه وسلم فان طاف لعمرته قبل اشهر الحج 4 اشواط فصاعدا څلور چکرې مخکي والی روزه کې ثم حج من عام ذلك لم يكن متمتعا ځکه د عمره په اشهر الحج کې نه ده کړي اکثر له اعتبار اکثر د بار حکم د کولی ګوي چې کول عمره په رمضان کې کړي دا حالانکه متمتع لري چې دواړه اشهر الحج کې وکي پتن لګي وای شو کنه والاصل في المناسك ان الاكثر له حكم الكل والاقل له حكم العدم. پنځمه مسله واشهر الحج شوال ذو القعده واشهر من ذي الحجه حجه او یا ورځې دي واشهر من ذي الحجه بكسر الحاء 10 ايام منها فانه 10 ايام فانه اذا حذف التمييز جاز التذكير 10 ايام امخ کې څه ویلو 10 من ذي الحجه تمييز چلري کې کنه وي به د عادت له عادت مؤنث امرول شي په سب وای کنه له سبوري خو عادت چی تمیز مخالف بي مذکر د بار مؤنث مؤنث د بار مذکر خو که تمیز مذکر مؤنث مذکر به راوړي خو دا تمیز لري کومه مؤنث امرول شي دا سی نحوی قاعده و مخکې دی او سوال لري چې دې څه فائدہ ده یار او بلکې اعتراض بل وکي اشهر الحج می صيغه څنګه راوړل دا خو پوره 3 میاشتې نه دي کنه یار دا خو 2 میاشتې ولس ورځي یو تا اشهر جمع وي جواب اداري قلت اسم الجمع مشترك فيما وراء الواحد على كده واحد اخواتا يعني دوا وبرب سي لټول د جمع اسم شامل له فقط سقط قلوبكما فإن كان له اخوه فليم الثلث دلته چې دویم دغه حکم دی او به چې دوه ورونه مور فالاخوان يحجبانها من الثلث الى السدس سرجي خو بيګو کنه وس دریم دا کار کوي دوم دا کار کوي وسره تدويا اشهر الحج واشهر الحج دي څه فائدہ شته کنه نو موږ ته
په دې مسایلو کې سنه سمخ تراله وفائده التوقيت بهذه الاشهر وور ان شيئا من افعال الحج لا يجوز الا فيها افعال الحج بس صرف بدې کې جایز ایمانه طواف قدوم کې کنه بدې کې به کې حتى اذا صام المتمتع روزه چې ده کنه د متو قارین د بار افعال حج نه ده کنه 3 ايام قبل اشهر الحج لا يجوز وكذا السعي بين الصفا والمروه دا چې کې د طواف قدوم بس لا يجوز الا فيها فإن قدم الإحرام بالحج عليها هذا خبرم کلی وکسر احرامي بدی میشت معنی مقدم کو او نور افعال د عمره بدی میشت کې ادا کړه صحیح ده جاز احرامه وانا قد حجه لیکن دا مکروه ده ګناګاری کی خاتمه د باب حج د حایز خزي و اذا حادت المرأه عند الاحرام احرام په حالت کې هي شو غسل به وکي لکه غسل سره بار دي ان نظافت د بار دي مړه واحرمت احرام به وتلی وصنعت كما يصنع الحاج علماء قاعده بیانې کم کارونه چې دا مسجد الحرام د حدود نه بار کیږي ټول کولې شي الته چې کینو حایز خزه جنوب سره نفاس ولا خزه مسجد ته نشي داخله دی باندې کې غیر انها لا تطوف بالبيت طواف باندې کې د بیت حتی تطهر تر دې چې پاک شي کا برحال احرامي صحیح دی ذکر احرام په شرایطو کې دانه دا چلکه حیز نه دی پاکي لأنها منهية عن دخول المسجد والطواف والغسل ها هنا للإحرام لا للصلاة دویمه مسله په خاتمه کې وې د حادث بعد الوقوف بعرفه الک وقوف عرفه کړي دا او بعد طواف زیارت هم کړي د طواف قدوم نه دی کړي ہے شو قبيله روانه د جاز سره اوچتيږي ان صرفت من مکه ولا شيء عليها لترك طواف الصدر ترک طواف الصدر کې بچ نشته ها دومره د فین طهرت قبل ان تخرج من مکه مکه نه لانه د وته پاک شولا به لازم شته طواف صدر او کو بیوت مکه نه وته ده نو بس به زیدي خپل کار دي کوي تاسو پوه شولې څه سوال مل خو نه پاتې